عزیزانو د قرآن کریم د یو آیات په ضمن کې حضرات مفسرین یو واقعه لیکلې ده. خدا مهرباني وکوي چې د واقعې ته بلک په غور سوچ کوي او بیا به د ژوند ټول امور چې دي هغه خدای ته سپارئ. قرآن کریم کې یو آیات ده يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. سوال کوي د الله نه هغه مخلوق چې کم په اسمانونو کې ده او کم مخلوق چې په ځمکو کې. د دې خبرې سوال کوي چې کل یوم هو فی شان، هر ورځ دا الله په یو نوي شان کې، هر ورځ د شپې چې سملې د الله په دې دنیا کې بګور یو شان وي او چې سهار را پاسې بیا به بل شان. د شپې چې سملې یو نظام وي، سهار چې را پاسې بل نظام. عزیزانو یو د انسانی تدابیر دي، د انسانانو مشورې دي او د انسانانو سوچ ده او یو د الله تقدیر ده. داغه فیصله ده. نو په دې ځمکه فیصله صرف اسمان والا وهاوی کیږي، انسانی تدابیر چې دي هغه اسم. ما تاسو ته بار بار عرض کړی چې انسان ته دومره علم نشته چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. یو نفس تم دا علم نشته چې زه به سبا څه کار کوم، سبا به زه څه کوم. د سوچ او اراده سبا د څه شي کړي او چې را پاسي ورپېښ څه شي. بیا اس انسان ته دا علم نشته وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کوم ځمکه باندې. ٹھیک شو؟ بادشاہ دی، د شپې لګیا دی، د قرآن تلاوت کوي. اوس تاسو رښتیا ووایئ چې په دې مخ د ځمکه چې څومره اسلامي حکومتونه دي دا یقینا په یو بادشاہ هم راځي چې هغه د شپې تلاوت کوي. په یو بادشاہ. مالی دلی دي تقریبا اسلامی ممالک الله دې وساته داغه عیاشۍ نه چې کوم دوی کوي. ما د هغه خار تماشا کړې ده، دا اورېدو خبرې زه کوم نه مې عادت ده چې په کوم خار کې بی هوا پرته ده چې هغې ته جده وایي او زه بیا د بی هوا قبر تم تلیم چې دا اوله مور ده د انسان. دا هغه جدي د سمندر په غاړه چې کومه عیاشګاه ده
دا انګريزان او دا میمانه او ور سره زمونږ دا رسمي مسلمانان الله دې امان راکړي. ما چې دا ولید نو ما ویل الله دا هغه جده ده چې چا کې بیبي حوا پرته ده د دې بادشاهانو د لاسه د هغې جدي دا حال دی. عزیزانو بیا که په دوبۍ کې وګورئ، بیا که په ابوظبي کې وګورئ، الله دې امان راکړي. نو اسې وایم چې دې وخت کې د اسلامي سلطنتونو بادشاهان چې کوم دي دام یقین په یوم راځي چې هغه به د شپې د قرآن تلاوت کوي. نو بادشاہ دی او د قرآن تلاوت کوي چې دې آیات تر ورسېدو چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په یو نوي شان کې. نو دلته ونښتو ټوله شپه سوچ وکړو چې هره ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی. ایس کشف ورته ونه شو او نه ورته دماغ ته سر راغلی. نو سحر شو، منځ یې وکړو، دا وخت مناسب چای مې بس کړي. څه وخت کې چې دربار ته راغو نو د خپل ملک وزیر اعظم ته وایي چې د دربار کار به تر هغې پورې نه شروع کوئ چې تر څو پورې بېګا د قرآن یو مسله کې زنخته یم چې دا مسله حل شوي نه تر هغې به د دنیا کار نه کوئ. خجی وزیر اعظم ته وی چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان کې وي. د الله نوی شان هره ورځ دا څه شی دی په دې به مې ته پوهیې. او وزیر اعظم به هم داسې و لکه زمونږ د پاکستان وزیر اعظمانه په قرآن څه پوهېږي. زمونږ وزیر اعظمان خو فلانے ملک میں گیا کشمیری امور پہ بھی بات چیت ہوئی، کشمیری امور پہ بھی بات، اس پر افغانستان اور بل لے اور دوس کشمیری امور پہ بھی بات چیت ہوئی. اس هغه خلک مونږ تر مخکې کړي دي په کوڅو کې او په لارو سړکونو یې راته ګرځوي چې خبردار چې د امریکې خلاف بیا اودسه نامه وانه لري. مونږ ته راخوشي کړي نالو جي لام بوبنو د امریکې نوم بال. صدر بوش خو زمونږ خو ګنده خبره مې خولې ته راځي نالو. صدر بوش سره څه دي سوا د دنیا نه، سوا د دولت نه، او د دنیا او د دولت متعلق نن نظر کاله مخکې مولانا روم څه ویلي دي چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان، اہل دنیا چون سگے دیوانہ ان، گوش شو ازیں چو بس بیگانہ ان. مولانا روی دا اہل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی، دا اہل دنیا چی دی دا لیونی سپی دی. گوش شو ازیں چو بس بیگانہ ان، یو طرف تشتے دا پردی دی واللہ کے اخپل کے،
اول لنډ غوندې که دا اوږد سوچ نه درځي دا لنډ سوچ وکئ کومو کلو کې چې تاسې اوسېږئ په هغه کلي کې چې کوم خاني خان دا خان نامه چې په دې خانانو چې ایښې ده په پیر رحمت شاه خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي د خان د خنبیر نه به د نیکۍ تصور نه کوي او نه به سوچ کوي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د کلي غریب سړي ته به خان دوست وایي وایي کلو والاو کلی کې چې کوم ترکاڼي لواري مزدورکاری او اگر اپیخ شي د خان اجره کې نو خان سره چې بل خان ناستی نو دا خان بداوي چې دا زما دوست دی مولانا روم ټیک وایي کنه چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان یو طرف تشتے دا لیونی سپی دی او لیونی سپی د خپل مالکم نخپلیگی سپی چی لیونی شی پا خپل مالکم بیا چک لگئی نو امریکی سره دولت تے نن لیونی سپی تی جوڑ دے کنا لیونی سپی تی جوڑ دے زما عزیزانو د لیونی سپی علاج صحیح دیر زر سرو خوری دیر زر انشاءاللہ العزیز کم سر چه پا کابل کی روس خوڑ لیو اغا سر با پا کابل کی امریکا مخوری اغا سر با امریکا مخوری عزیزانو وزیر صاحب ورتوي چې ماته یو 2 ورځې مهلت راکړه زه وګورم کور ته لاړو او خپه په کټ کې سملاستو غلام راغی هغه ته پوښتنه کوي چې صاحب ولې خپه یې ویلې بادشاه رانه د یو مسلې تپوس کړی دی او زه خو په مسله پوهېږم نه او ما ته ویلي چې 2 ورځو کې به جواب راکړې نو غلام ورته وایي چې جی کومه مسله ده نو دا وزیر ورته وایي چې نو ته پې څه پوهېږې هغه ورته وایي چې جی زه پې پوهېږم وی چې ولې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبا للغرباء اسلام په ابتدا کې غریب او یو ناشنا شیو او زدکای به غریبان او ناشنایان د اهل دنیا په قسمت کې علم نشته نن تاسو ګوره علم څوک زدکای ټول دا مورمړي پلارمړي طالبان تاسو چرته ولید چې نواب او ارباب او خان او سرمایدار هغه چرته خپل زوی عالم کړي علم هم دا اوږدتګي خلک چې دي دغه کوي نو زه غریب یم ستا غلام یم ما ته علم راځي وی چې خاوه وی کوم وی کل یوم هو فی شان رانه بادشاہ پوښتنه کړې ده نو زه په دې نه پوهېږم چې هره ورځ د الله په نوي شان کې صحیح غلام ورته وی چې جی زه به دا جواب بادشاہ له ورکم ما ولا بوزه وی چې رښتیا وی او کور مې نه کړو سر رانه پرې کا بادشاہ له راوست چې راوست بادشاہ ورته سوچ دیو کو وزیر اعظم صاحب ورته وی چې زما دا غلام چې دی دا به دی کل یوم هو فی شان جواب درکې بادشاہ مریان شو چې دا غلام ورته وای بچیا وی چې تاسو سوال کړی دی وی ما دا کړی 4 ورځ د الله په نوي شان کې نو 4 ورځ د الله نوي شان څه شی دی
غلام را پاسې دو ورته ودرېدو ویلې بادشاہ سلامت غوږ کېږده تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ اور ورځ د الله نوې کار دا دی چې شپه وي ورځ پکې رانه باسي رڼا جوړه کړي رڼا وي شپه پکې رانه باسي تیاره جوړه کړي یو د الله نوې شاندار ورځدان دی دا څوک کوي فهم دا اللہ نوے شاندار دے چھ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی ارورز بلدہ اللہ نوے شاندار دے چھ دا جوندینا مڑے پیدا کیا دا مڑنا بیا جوندے رو باسی بادشاہ بیا پا سوچ کی شو چھ پا دیم پوئی نشو د ژوندي نه مړی پیدا کول او مړي نه ژوندی پیدا کول غلام ورته وخندل وی بادشاہ قبله عالم چرګه ژوندی شی دی او اگای تی ستاسو د چرګو اگای خو ټوپونه نه وایي چرګه ژوندی شی دی اگای تی مړه پیدا کی بیا چرګې له حکم وشي چې یویشت ورځې به په دې اګۍ داسې سینه مږي اګۍ وچوي او بچی تې ژوندی رو نو چرګه ژوندی شی دی اګۍ تې مړه پیدا کړي اګۍ مړ شی دی بچی تې ژوندی رو بس بادشاہ وی وزیر اعظم ته وی چې د وزیر اعظم قابل خو هغه سړی دی چې کوم په قرآن پوهیږي ته څنګه ما وزیر اعظم کړی چې ته په قرآن نه پوهیږي وباسه دا د وزارت وردي دی د غلام ته واغوندوه وزارت قبا وغیره یې وویسته او غلام لے واغستا چې غلام واغستا په دربار کې شاہی سلامی غلام ته وشوه چې شاہی سلامی ورته وشوه وزیر اعظم غلام شو او غلام څه شو وزیر اعظم شو غلام ورته سوی وای بادشاہ سلامت غوږ کېده چې په دې ټکي درته د الله نوی کار بلو خیر اوس ټول دربار داسې شو ورته وایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے بادشاہ امه اورز د لانور نه پریوته امه اورز لا گنٹم نه تیرا دے وزیر اعظم او زی غلام ما اوس پدی آن کې ز وزیر اعظم کړم او د زما غلام کړو په یو آن تاسو د 1400 کالو په تاریخ کې وګورئ د طالب په نوم حکومت چرته په تاریخ کې نه دی مولا عمر نن د طالب په حیثیت د افغانستان امیر المؤمنین ګڼل عزیزان الله ارس کولې شي دا واقعه مې درته دی پورې ویلا چې الله ارس کولې شي دا کائنات داغه په اختیار کې دی دا د بنی آدم په اختیار کې نه دی
په اخلاص د جمعې ورځ ده او دا دعا وکړي چې یا الله امریکا ذلیل او رسوا کړي. خدای چې څنګه دې ذلیل او رسوا روس کړي دې د مسلمان په مقابله کې، داسې د مسلمان په مقابله کې امریکا هم ذلیل او رسوا کړي. یا الله د افغانستان د مسلمانانو حوصله بلند لري او پروردگارا په آسمانی طوفان باندې بحری بیړې تباہ کړي او په آسمانی طوفان باندې پروردگارا هوایی بیړې تباہ کړي او مسلمانان تینا بچو ساتي. په اخلاص دا دعا وکړي